सबक नंबर 8 आजाद हुआ है। सबक नंबर 8 दो जबर माशूम तबा په بورډ باندې اول یو زبر ولیکل شي ماشوم نه به تاسو دا څه شی دی بو چې پروت زبر بیا په غیله پاسه بل نه خوشي بل زبر په ولیکل شي وسه شو وس دو زبر شو وسه شو دیک تاسو مخکې ما یو قاعده ذکر کړی و چې هر نوې سبق به زور سبق په مدد سره حل کول غواړي واجی دی دو زبر تا آزاد وای دی دو زبر تا تنوین ویلیشی تنوین ویلیشی دا دو زبر دا تنوین پا آخر کی آواز لهجه ته ګوره خا لهجه بګر دا دو زبر د تنوین په اخر کې جی دا دو زبر د تنوین په اخر کې دا نون आवाज پیدا کیږي آزاد وایي دا دو زبر دا تنوین پا آخر کی دا یو الف پا مقدار پوزی تا آوازی دا دو زبر دا تنوین پا آخر کی دا دو زبر دا تنوین پا آخر کی اکثر الف او یا لکلی کیگی دا قشان ہوا ہے ہاں اکثر الف او یا لکلی کیگی شاباش خوی لکیگی پکینا تاسو ته ما عرض وکړو چې د وصل په حالات کې چې کله مونږ ملاو وایو نو بیا خو نه ویلی کېږي الف او خو چې کله مونږ وقف کوو نو بیا څه کېږي ویلی کېږي ښه با دو زبر د دې جوړ دی جی با دو زبر د دې جوړ دی او بن د دې روان دی اخوا باندې طریقه سو د مفردات لولو زر وای صرف جوړ ته اوس کټ کو خیر اوس په جوړ پیجندل شي بل سو استاد به جوړ کې او ماشوم بس کوي بس دغه یو طریقه اوس په دې کې چلو صرف خاب مفرداتو کې څه شو وای زه جوړ کوم تاسو روان وای لك همزه دو زبر ان وای دغه مقدار یاد ساتئ ښه با دو زبر تا دو زبر اوس ما ته غوږ کېدو چې وخت دغه شي ثا دو زبر ثن جیم دو زبر انداز به نه بدلو رفتار به نه بدلو ټیک ده اقا جیم به اقا شان راکاو څنګه چې موږ په حروف هجا کې ویلو جن ح دو زبر حن مېز کې ماشوم سره اجرا پکار ده خا دو زبر خن اخو په روانه ټول په جمع وایو دن رن رن زن سن شن صن رور وای رور ما تاسو دا جوړ راغون شي ون عن غن فن قن كن
لن من نن ون هن ان ين ٹھیک شو جی دا شو دا مشکل حروف سوار لس دی وے مشکل حروف سوار لس دی هغه دادی تن طن جی شونډې باندې غونډوي خاص زوی مته سود غوکیدو ثن سن صن ذن زن ظن رن ان عن هن حن فن ٹھیک شو جی د مرکباتو یعنی د دو زبر د تنوین مشق کم دی د مشقونو د لولولو څو طریقې وي زموږ سره زر زر ووایه صرف جوړ تی کټ کې اوس څه څه پاتې شو زر ووایه استاد به جوړ شاګرد به روان نمبر دو جوړ په طریقه ده روان نمبر تین دواړه به جوړ روان دواړه کوي ټیک شو او څلورمه طریقه صرف روان لږ لږ به ټول نه ووایو چې خبره دغه شي ښه اولنۍ طریقه موږ څه ووایو زر ووایې زه جوړ تاسو روان کوئ ګوته کېده وایي د دو زبر د تنوین مشق را زبر مراکا گئی را غین زبر سنگشو دال دو زبر سنگشو رغدن هم په دقه ځای باندې اوس اجرا وکړو چې بیا مونته ټایم بچه شي رغدن په دې دال له پاسه څه شی دی اوس تپوس وکړئ دو زبر څه ته وایي وایي دې دو زبر ته تنوین ویلی شي د دو زبر د تنوین په آخر کې د نون آواز پیدا کیږي د دو زبر د تنوین په آخر کې د یو الف په مقدار پوزې ته آواز ځي د دو زبر د تنوین په آخر کې چغه چغه خو بعدو زبر در جوړ او بند دی یو طریقه دا شوه دویمه طریقه زموږ سره دا څه شی هغه دا ده جه نه جنه فن جنه فن یو ټکی تاسو جوړ کې شابه هو کلک کلک ها شاباش شاباش دوه طریقې شوې درېیمه طریقه سره چې استاد به هم جوړ روان دواړه کوي او شاګرد به هم جوړ روانه ها پیش هو پڑھا پڑھو دال دو زبر دن جی دال دو زبر دن هدن بلا طریقه صرف روان طبقا لبدن بس دا به نور به خوځان لوای خدا به یاد ساتي چې کله ماشومان ګردان کوي کنه وګوره صرف روان به بیا وای ښه څه وای دا مشق چې کله ماشومان ګردان کوي نو څه چل به کوي صرف روان به کوي بس دی